چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې موږ ته ایمان راوړ اته موږ ته عذاب چې دې اصل باندې کېږي آدم علیہ السلام جسد اللہ جوڑ دو نو صاحب کی شروع سے سپیزمو دلارے سر کی ڈنبے لائی پراغے وگو تا چراورا سے لاسون جوندی شو بیا لاندے چی نامے پورے دے جوندے شو لانیم باڈیے ترو سے ڈیڈ او مڑا پرتوا نو دے راو چکے دو اللہ وطا انتظار کا نو دا عجرت دا انسان تا نیچر کرا رہے خلق الانسان من عجل انسان پیدا کر شوی دے تو عجلت و جذبہ زینا سوریکم آیاتی زرد چی قوم بتاستا آیاتی نشانے یعنی عذاب نقبل فلا تستاجلونا لہذا عجلت مکوئی جلدبازی مکوئی ویقولون ادلوی پیغمبر علیہ السلام تا متا حاصل وعدو چکل بیدا وعد دا عذاب چکو منگے یرے نو دا عذاب برابانی کل راوڑی کافی ڈرانے کے دروغ ہوئے وَيَقُولُونَ دُوِّي مُسلمانانو تا متا حاصل وعدو چکل بیدا وعد دا عذاب ان کنتم صادقین کتا فرشتنی چکا پیغمبر میں اچھا سوکی نمانی عذاب با پیغمبر دا بکر رسی نو اللہ تعالیٰ فرمائی کیا عذاب کو برازی یا دنیا کی کنی آخرت کو خسرٹن دے التقو یقینی دے لو یعلم الذین کاش پتہ لگی دیا کسانو تکفرو چی کافران شوی دی حینا دا آغا وقت لا یکفونا چی دی بنشی دفکونے عن وجوہم النارا دم خنق پرنا اور ولا عن ظہورهم الشاکان پرنا ولا هم ینصرونا بدوی سرال تا حلق و امداد کوئیشی کدئی تا پتوے لک تصوری جوڑوے چی عذاب وقتی کلا قیامت کی جدوی جہنم تو ربطاو کوئیشی نبا دا مخی نا اور دفع کوئیشی نبا دا شانا اور دفع کوئیشی نبا اور دا سوک حل قرار سے دیشی اللہ تعالیٰ فرمائی دیو دے لیونی دا مدہ خبر نکولی لو یعلم الذین کاش چی پتوے آکسانو تا کفروچ کافران شوی دی حین لا یکفونا دا آغا وقت دوی بنشی منکولی عن وجوہم دا مخون اکلنا النارا اور ولا عن ظہورهم دا شاگان اکلنا ولا هم ینصرونا ان بدوی سر امداد کولشی اس اللہ تعالیٰ فرمائی پیغمبر علیہ السلام تا دیتا نا عذاب واری ندویتا تو ہوئی تروسا کو لانا دا عذاب مقدمات و پریفیس یا ٹریلر چلو تو ہوئی تو مووی دا پرچی چلی ٹریلر چی تروسا کو مولا کا ٹریلر ہوں دے اللہ تعالیٰ فرمائی دے چی عذاب روانم ٹریلر میں چلو بس ایک دم رضو سر لیکن نو ٹائم کائنات تک ہو جو ٹریلر میں چلو بل تاتیم بغتتن بلکہ دیتا براتی دا عذاب بغتتن ناسابا تاسم ناساب ہوئے سڈنلی فتفاتو لہذا دوی بدحشت زدگی یہ سنگ رشی دا عذاب مجھے سڑی بالے ناساب ہے افت رش دے دحشت زدگی سنس لسی دل سنس کار ختم دیتا وہی بہت فتبہتون دا عذاب دوی دحشت زدہ و حیبت زدگی فلا یستطیعونا دی بطاقت نلرے ردہا دو واپس کونو دی عذاب دی برچالیت کون رشی یا عذاب رشی دی یہ کاؤنٹر کولے نشی ولا هم ینظرونا انت بدوی تا وقت ورکویشی دی کہ التا تحیم باری چلکس think about that اللہ تعالیٰ وی no now you are too late بس دا کل را دے یا پکی وقت ورکول نشتے ولا هم ینظرون نبدوی تا انتظار کولشی
اوس پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي ځکه چې اوس دا دومره ډېر د زناور زامنو او داسې ناشودني خبرې کولې د حماقت او د صفاحت او د بیوقوفۍ چې پیغمبر علیہ السلام باندې هم سټرس راغی، حضور اسلام باندې سټرس راغی، نو الله تعالی ولا تسلی ورکړه. ولقد استهزئ برسل یقینا مسخرې کړې شوې برسل پیغمبرانو سره من قبل کا مخکستان. نو دا مسله ستاسو لپاره یونیک نه ده، سنوي نه ده، بس کله چې پیغمبر راغلی دی او د دین خبره کړې ده د لیونی زامنو دغه مسخرې ورکول کړې دي. چا ورته دا لیونی دی، چا ویل د مضبوط ډس شوی دی. موږ په پښتو کې اوس یو ځل چې لیونی خبره کوم د مضبوط ډس شوی دی. صحیح الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وی ټول پیغمبرانو ته دغه خبره خلق کړې دي. ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا مسخرې شوی پیغمبرانو سره مخکستان فحاق بالذین سخروا پس ولګیدا کسانو باندې سخروا چې مسخرې کړې منهم د دوینا ما هغه عذاب کانو بی یستهزئون چې ودوی چې هغه پورې مسخرې به کولې چې کوم عذاب پورې مسخرې کولې الله کریم فرمایي او هغه عذاب ورپورې ملحق شو. اوس الله تعالی ورته وایي پیغمبر علیہ السلام ته دی او تاسو ته قل توتوایا من یکلوکم صوب حفاظت کے استاسو باللیل بشبے والنہار دروزے من الرحمن دا اللہ نا چی رحم کون کے دے سوچتا کہ اللہ دا بانی دشپے یا درج عذاب راولی صوب بمو حفاظت کی شتے سوک دا سپاو چی دشپے دی محفوظ کی یا درج محفوظ کی من یکلوکم صوب حفاظت کے استاسو باللیل دشپے یا دروزے من الرحمن در رحمان مقابلہ کی بل هم عن ذکر ربهم بلکہ دے دخل پروردگار تصورنا مخلصونا اعراض کرن کی مختاون کی دی دوی پسین کی دا خبر منازی چی اللہ تعالی دمر irresistible power لوی چی کلا اچھا عذاب ورکی دشپی ورکی که دروزی ورکی دنیا ورطا والا تماشا کئی ورطا سوکر تنزدین شیعات دے بل هم اللہ تعالیٰ فرمائی در رب دغی تصور دی مختارون کی دی بلکہ دوی عن ذکر ربیم دا ذکر یعنی تصور دا پروردگار پلنا و داغت عظمتنا مورزونا مختارون کی دی ام لهم عادیتن آیاس دوی دا پارا خدایان کم نغم چی حفاظت کی دوی من دوننا زمون مقابل کی ممنوع مانا چی ان اپروچبل گردی دوی تمنعهم مانا چی ان اپروچبل گردی یعنی محفوظ کی دوی آیا سدوی دا پارا خدایان تمنعهم چی دوی محفوظ کے من دوننا زمون مقابل کی لا یستطیعونا انہو دوی چی آو خدایان کو زمونشتے دا بلا دیشے بوتان ہر کور کے بلا دیشے تطور خدایان دی اللہ تعالیٰ فرمائے غزان نا بچ نشی شوئے دے بس نبچ کی دغه بوت کې دا ولار دی او ما په مچ کې نو مچ نه شوه د بس نبچ کی لا یستطیعون نصر انفسهم اغوی قوت نلري د خپل ځان د امداد نو د دې خدایان خو د امداد قابل دي نه اخو د امداد نشي کوله او موږ سره دوی تعلق نشته نو چې عذاب راشي چې دوی انجام ورسي نه خپل کار دي او زه په عذاب راوړم زه بچوم نه ولا هم منا انبدا کافران زمون د جانبنا یسحبونا دوی له کمپنی ورکول شي یسحبون معنا زمون طرف نوم دوی سره زمون څخه کمپنی نشتا نو زکو په عذاب راولم نو دوی خپل خدای له دې حفاظت کول نه دی انجام یې سي تبعی دا بل متانا هؤلاء وآباؤ بیا پیغمبر له تسلی دا پیغمبر اسلام وچ دا د دې ډیر گمراه ودی دا دې دور ډیر گمراه الله تعالی فرمایي ما دیلا ارذوی فور فادر لا دی دنیا کې د انټرټینمنټ ډیر سامان ورکړل دي انټرټینمنټ ډیر سامان ورکړل دي دوی په خپل عیاشۍ کې دی باندې ژوند وکړي دي بل متانا هاولای بلکې موږ انټرټینمنټ ورکړل دي لگژری ورکړل دي کسانو ته او آبام پلانانو دوی ته حتا قال علیهم العمر تر دې پورې چې د شویر دیوانه زمانہ یعنی ډیر مودو شو چې دې لامه پخ نه ورکړي حاصل آیت دا ده چې الله تعالی وی ډیر مودو شو دې نیکان زمانه نه چې مالا پخ نه ورکړي د دې وجه دې دی شي دي د دې وجه دې
بیر حتی طال علیهم العمر دی باندې زمانه وګرځي دی باندې څه جوړه د بل د غوښ پیښه نه پړل افلا يرون آیاتین ګوري ان ناتل ارض چې مونږ راتل کوز مکیتا یعنی قص کوز مکیتا ننقصها کموداز مکا من اطراف یاد اطراف ردینا نو اوس د ځمکې نقصان کول د اطرافنا معنا یې سره مختلف تفسیر لري یو تفسیر دا دی چې ان ناتل ارض مونږ اراده کو د ځمکې ته ننقصها را کمودا من اطراف یاد اطراف ردینا نو د کافر د ملکیت نه ختمو او پیغمبر فتح کوي د کافر الله تعالی فرمایي دا د مملکتونو چې ګونډيږي دغه له عذاب نور څه دی ایتانا عذاب وانو دغه عذاب دی چې د بے سر و سامانه حالت کې مخکې غلې وي ته ګوره څومره فتح وکړي او دای پرونو ګونډيږي هغه کیسر په لرزله دغه کیسرا په لرزله د عربو په بادشاہ کې له بیره راځي هغه لاله بیا برشو یا وتخیدل او یا ایمان راوړل الله تعالی فرمایي دا د دې مملکتونو چې کمیږي او اسلامي مملکت وريږي د دې له عذاب بل سره دی لپاره باید چې اوس سرندر کړي باید چې اوس کوئی سرندر کړي اوس تسلیم شي یو معنا یې دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ افلا يرون آیاتین ګوري ان ناتل الارض چې مونږ اراده کوو مکیتا ننقصها من اطرافها مونږ نقصان ورکو د ځمکې ته د اطراف ردینا نو نقصان ورکو د ځمکې ته د اطراف ردینا معنا په مختلفو خطو باندې عذابونه راوړو مختلفو خطو باندې عذابونه راوړو اوس د یوې خطې عذاب دا د هغې خطې د خلقو د بد عملو نتیجه نه یوازې بلکې دا ټول دنیا بد عمله دا گویا الله طرف ته خيجي دا ریفلیکشن کیږي یوې خطه باندې راخلاصي هغه ریفلیکشن کې ځکه اعلی بدن په الله تعالی ټول دنیا باندې تبا کوي یو خطې له ورسول کی څوکي یو الله تعالی فرمایي دا مثلا ته په امریکا کې ناشته اوس یو عذاب کا هغه برابر مکسیکو کې دا موږ چې مکسیکو والا ټول گویا دغه په اخلاق کې چې عذاب مستحق ته ټول دنیا په اخلاق او ځای شو ریفلیکشن په دغه عذاب باندې وشو سونامي ندیته وي ننقصها من اطرافها دې سوې ننقصها من اطرافها ابن عباس سے فرمائی کہ یہ جنرل کانسیپٹ کی یہ ترجمہ بنا ہوتا ہے کیا فلا يرون آیاتین ګوري ان ناتل الارض چې مونږ راتل کوزمکته قصد ولاده کوزمکته ننقصها من اطرافها چې کمو بدازمکا من اطرافها طرف رزدینا نو څنګه به کوم هدایت به ختمو زلالت او گمراهی برسي هدایت به ختمو چې څومره قیامت راځي کیږي نو هدایت به کمیږي او گمراهی به زیاتیږي گمراهی به زیاتیږي یو خطه به گمراه کیږي بیا بل ځای خطه ماډریټ کیږي بیا بل ځای روشن خیالي شروع کیږي صحیح څنګه روشن خیالي څه وایي چې خلک بربند شي صحیح اوس پاکستان کې روشن خیالي دې څه وایي روشن خیالي ورته افلا يرون آیاتین ګوري ان ناتل الارض چې مونږه قص کوز مکه پانا قصوارا کمودا د کوالټي په اعتبار د کوانټیټي نه په کوم اعتبار د کوالټي په اعتبار د کوانټیټي په اعتبار نه نو څه وخت ته چې اغینه اخلاقیات ختم شي دا غي خطه حیثیت د یو ډډ دنیا ده دسره دیو مولانا یو ډېر عجیب خبره کړې ده د داسې قسم انسانانو لپاره چې دا غي اقدار او اخلاق ختم شي چې اقدار او اخلاق ختم شي او ویلیوز ختم شي نا وای ایچ می بینی خلاف آدمند ایچ می بینی خلاف آدمند نیست آدم در خلاف آدمند آدمی را آدمیت لازم است عود را گربون باشد حیزم است غوی ایچ می بینی خلاف آدمان دغه رنګ انسانان چې ګوري دا انسانان نه دي دا ضد انسان دي دا څه انټي هیومن دي دا څه د هیومن شکل کې انټي هیومن دي البته د هیومن سکن او د هیومن غلاف په پروت دی د هیومن پرده په پرده ده د انسان قالب په پروت دی ځکه هغه بیا وایي چې انسان د دې سټرکچر نه عبارت نه دی د دې بنیې نه عبارت نه چې دوه لاس دي دوه سترګې دي دوه غوږې دي او داسې په دم قامت باندې ولاړ دی او دې ته انسان نه وایي دې ته انسان نه موږ له ګورم دا څنګه دي شي د انسان په شان
من کې انسان شاوځي کنه یا دا مېلو چې تاسو وایو ورته مېلو وایي به تاسو وایي ايش دا ايش هغه په کومه دا وسو دي عبد الله وسط نو پته ولګی دا چې په دې سچ به درې دا په انسانيت دلیل نه دی دا سچ باندې حیوانات درې دیش دا وایي چې آدمی را آدمیت لازم است او درا گربون باشد هیزم است هغه وایي ته وګوره په یو خاص کې خاص خاصه تیلے په یو تیلی کې او پاګر بتای تاسو هم بدل شوی اجو تیلے ورته تو خوشبو پیدا کوي ها نو دیو ته پښتو کې سوري ها تاسو یو په بودا خلک نه ولې نه استعمال ها خوشبو خاصه ناګه ته خلک تیلے ورته کې نو بس هغه سره هغه د کیږي او د ویټلو مکان څخه دیغه خوشبو کی نو مولانا وای چې فرق کو دغم خسته دام خسته هغه کله دې دام کله دې خو دې کې یو خاصیت ته چې ورته اور ورته کې دا خوشبو پیدا کوي هغه ورته کې ورته کې تور لګیو پیدا کوي او بدبو پیدا کوي صحیح او تاسو برابر راځي نه کوئی به هیڅ د څه دې چې انسان کی کوالټي وي نو مثال یې د خوشبودار کلی دې او که کوالټي په ګنې نه هغه خسته نه خاص فرق څه دی دلته یې مونږ پیدا کول فرش کوو مولانا دمرا حاجی بتا سقور رکھائی گا انسان ٹوٹ رش کر دی ہاں انچی میں بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازم است عود را گرب و نباشد حیزم است چیز؟ حیزم است ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چنات الارض ننقصها من اطرافها زمکہ اللہ تعالی چی قیامت رانی دیتی گی پا اطراف کی یعنی پا مختلف خطوں کی کمی راولی او غیدہ کمی بموت العلماء دا دین دا علماء کو وفات پاند برا دی نو چکم خطہ کی مسلمانان ہوئی او علماء و سرنیہ مسلمانان دبلو کی حساب دی ذکر دا ایمانی لائف نہ ملا دی ایمانی زون ورسر مشتا دا ایمان لائف ورسر مشتا صحیح اگر ایمان دا سیغا منگا ورطور ٹمٹماتا ہوا دیا دا سہارا کا شمع چی بس در پلک پلکے او بلک کی ختم شی صحیح بس دیر پر ختم شی او بلک کی او ختم شی ابن عباس سے رضی اللہ تعالی یو حدیث کی راضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انو دیر خفاؤں میں ناغورتے علی تو وہ نہیں خفائے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا خود خوشحالہ خبر ہے وینا پیغمبر علیہ السلام راتے خبر اور دام تو خوشحالہ خبر ہے وینا خبر ہمارے پر ڈیبل فکر بندہ ہے کہ حضور سو گئی کہ پیغمبر علیہ السلام راتے ہوئے کہ ایمان دا اللہ یو نعمت تے چاہتے ہوا کرے خدا ایمان آبیاری واڑی کہ ایمان سے واڑی آبیاری واڑی کری گے کول واڑی دا بخار واڑی کہ تازہ لگا فصل تک دے ابو ورنہ کو بے اوسانہ گرما کی نو بس پوچھی سکی وچیږي نو دا د ایمان فصل د ایمان د تیر آبیاری غواړي چې تناور شي او مضبوط شي نو که آبیاری ورته نه کې نو دې پس مرده کېږي یا به امریکي ختمېږي صحیح نه ما ورته کې څنګه آبیاری ورته وکړو وې کم از کم په هفته کې یو وار یا دو وارې د دین د عالم بیان اورا د دین د عالم بیان اورا چې ایمان ته د آبیاری او بخار ملاويږي کني ایمان باندې پس مرده شي بړای شي او ضرور مړاوي کیږي نو الټیمیټ انډ سره مت نه نو سره دې نه دي خبره د دین نه استقامت نه ایمان دې استقامت نه خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے لیکن خفضان سے خبر ده اوس وګوره دا صحابه دومره فکر من خلکو یواز خپل فکر ورسره نو وی فوا حسرتا على اهل البوادي والصحراء چې څوک د غرو په سر اوسېږي صحراوي هغه تر مليان شي ها چې څوک د غرو په سر اوسېږي او په صحراونو کې اوسېږي لږ لږ باندې کې کلو کې اوسېږي آی سره مولا چرته چې دا بیان ووري او ایمان او بخور شي صحیح انو وی ما ته دا فکر دی چې خلک غریبانه دای په ایمان بغیر او بخور پاتې شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته دی یو حل تکن نو ورته صح دی وی راځنه زه دعا کو اترا پسې امین وایا نو حضرت عائشہ لا سوچت کړ وی اللهم شتت ارزاق العلماء وی یا الله د مولیان ډوډۍ خورا ورکړي د مولیان ډوډۍ او کنه دا د لیم پر سپوت را باندې صحیح چې دا کړه وشرتا کړه لیم پر کړه څه پلا کړه
ها او دغه څه په لاره قال تا لږ څه په چینو کې ګډه لال او بیا وټ پټ مال راټو کې دا ده درا ډېر راځي چې دعا وایي یا صحیح ته ځوان سمجھ نه خپل څه په کوټ کې ویو اللهم شتت ارزاق العلماء او الله د مولانا ډوډۍ خورا ورکړي د مولانا ډوډۍ خورا ورکړي بل د مولانا ډوډۍ خورا ورکړي صحیح ما کله یو ځای خوري کله بل ځای خوري اګه یو ځای بل ځای خوري او کله خوري خو کله ورسو کړي کله ورسو کړي کله ورسو کوي یاله فروټ تازه ونی نو موږ جزاک الله نو بل سره هغه راوي داجینه د سبزیو د موږ کوي چې موږ جزاک الله الله مشتت ارزاق العلماء او تر د مولانا په ذکر کې موږ کله یو ډېر څه ټیکس کله نارګن کیلیفورنیا کله ساوث کیلیفورنیا ته کله یو دنیا ته اکله بری دنیا ته صحیح امر ته ما دا موږ بیا رامي دا مور بي دا راځي چې دعا ده وجدا چې الله مشتت ارزاق العلماء چې الله د مولانا رزق خورور کې چې دې ګرځي یو ځای ته بل ځای ته یو ځای ته بل ځای ته چې د خلکو د ایمان او بخور کیږي صحیح څنګه څه ده ها اولم يروا اللعنات الارض یا نګوري دوی چې موږ قص کوم کې پانا قصوا کټو دا کمودا من اطراف یا دا اطراف دې یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت حواله باندې ذکر کړي فرمائی یتقارب الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ټایم به ډېر رالند شي او مسافتونه به ډېر رالند شي وخت به ډېر رالند شي او نمبر 2 سفر به اوس مصروفیات د خلکو دومره زیات دي وخت دور رالند دي دروازه داسې تیر شي صحیح پاکستان کې سړی سهار پاسي روز تیریږي نه دلته را پاسې نه روز تیر شي صحیح یتقارب الزمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زمان او مکان کې به تقارب راشي او ګلوبلایزیشن خو مسافتونه داسې ختم کړل چې سیف الله خان یعنی سار احمد دلته کې نمبر اوه نو بس 10 سکند بعد اندار کې خبرې کوي څنګه خبرې کوي قندار کې خبرې کوي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا د علماء یا د ګلوبلایزیشن پروفیسی صلی الله علیه وسلم په ګند سوکال وړاندې ورکړي یتقارب الزمان او وی فرمایل ويقبض العلم د دین علم او د دین پوهه به ختم شي ويقبض العلم د دین علم به قبض شي او وی فرمایل وتكثر الفتن فتنه به ډېر زیات شي او وی فرمایل ويكثر الحرج حرج به ډېر زیات شي صحابه ته پوښتنه کوي حرج څه کوي حرج څه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل القتل والمقاتله بلڈ شیڈ بچیږي دنیا کې بے دریغه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وی فرمایل چې قاتل بني خبر چې خلک مړو مولې او مقتول بني خبر چې مړو ولې اوس د موجود دنیا کې مړو بچ روانه ده چې څوک لګیا دي مړول کوي هغه ته پته نشته چې موږ ولې مړو پته نشته څه حدا نشته هیڅ نه نشته اوس دا دنیا امن برقرار وي صحیح موږ اوس ته فساد برقرار شوی دی امن خدای پته نشته چې راځي به خبر راځي امن معنا او پیمانه بدل شي نو په دغه حدیث کې هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یقبض العلم چې علم به قبض کړي شي یو بل حدیث کې و فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د علم د قبض کولو معنا دا نه ده چې د عالم نه حاصل شوی علم به الله تعالی ورکړي یو سړی په ټیک ټاک عالمي او دا موږ سینې په خدای علم وباسي نه دا څه خبره نه دا خلک په دماغ نه الله علم وباسي دا څه خبره نه حضور فرمایي ولکنه يقبضه بقبض العلماء الله تعالی به دا علم قبض کوي په قبض د علماء یعنی چې کوم علما دي هغه وفات شي نو خلکو کې به دین پوهه راځي نه نو خلکو کې به دین پوهه راځي نه نو حضور فرمایي اوس دا په خلکو یو ریکوایرمنټ لکه د خوراک پښه خوراک زموږه تقاضا ده څښاک زموږه تقاضا ده دستار سوره زموږه تقاضا ده ډریس زموږه تقاضا ده دغه رنګي دا علم او دینی مسله هغه باندې ځان کویل ځکه چې څنګه مشکل نشي خو چانه به تاسو کوي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اوس په دین کوی خلق بني اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو خلق بزان د پاره جاهلان مولایان کړي سوي ځان مولایان کړي جاهلان به ځان مولایان کړي فسئلوا اغین به تاسو کوي
وفتو او غیب فتوی ورکوي فضلوا فخپل به گمراه شوي او اضلوا خلق به گمراه کوي فخپل موږ اوس دغه مرحله کې یو څنګه خبره بس دغه مرحله ده اړیو سره دعوه لري چې زما دین باندې کویږي زه دبر چې کومه مشکو په لاندې راځي افلا يرون اننا بالارض يا بين غوري چې موږ پس کوم کېتا ننقصوا من اطرافها كموتا دا اطراف ردينا افهم الغالبون آیا دا کافران فتا باندې غلبراتون کی قطعا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی وي تمہارا اوس ته دې لپاره چې غالب کیږي ولې باندې ته دې لپاره نه چې دې وتاوان غالب کړي نو دا د دوی مغلوبې دل او ستاسو غالبې دل د دې نوې عذاب د دوی لپاره څنګه دي قل توقعوا یا انما خبر دادا انذركم بالوحی چې تاسو وامن درکوم د وحی پاساس او د وحی بنیاد باندې دا چې تاسو وام دا د ځانه به خبره نه جوړ کړي دا خبره چا طرف نه کو دا الله طرف نه کو ولا يسمع الصم الدعاء والله تعالی وی تو قوله د وحی په اساس باندې دا وارننګ ورکې خو دوی ته وګوري نه کیږي د دې خبرې اثر په اول نشتا نو الله تعالی فرمایي تا قانون نه لري کړه ته خلک چې وای هغه خبرې اثر د نشته اوري ولا يسمع الصم زموږ یو بل څه وکړي یو بخي سپینګي راځي صحیح هغه متعلق دا مشوره وا وې د سره چې ملاقات درشي نو دې به لګیا شي دې به لګیا شي نو پوری یو غنټه به خپل بیان وکړي چې څه خبرې وي یو غنټه به درته وکړي څه موضوع کې وي صحیح نو کته ورته څه خبره کې نو ته په کې آشې نه راغلی په واسکټ کې نو بس دې ته لګیا یې راځي جواب ولا يسمع الصم الدعاء اناوري كون سره الدعاء اناوري كان خلق الدعاء بلنا اذا ما ينظرون جكلا وي تواب ورقولشي ولئن مستم نفقة من عذاب ربك ولئن مستم او كچر ورسل دیتا نفقة یو لگیسا یو پونک یو کوکی یو بلو نفقه مانا یو بلو کچرے ورسل دیتا یو بلو یا یو کوکی من عذاب ربک دا عذاب درستانا لیقولن لیقینا دی بچے وی یا ویلنا ہائے حلاکشی انا کننا ظالمین یقینا منگا ظلم کونکی ذکر اللہ تعالیٰ کو یو بلو ورکی نو بس یو ذکر اللہ دراوانی لکنو خلق کیوتی لکنو خلق کیوتی یا ویلنا انا کننا ظالمین وندع الموازین القسط امون بلگو الموازین میزاننا تلی و سکیلنا القسط دے انصاف دپارا مونگا التسکیل لگو کم دے قیامت کی بسکیلنا لگو القسط دے انصاف دپارا لیوم القیامت پورزد قیامت فلا تظلم نفس زیادے بنشکولے اس کے او نفس پر شیئن نقبن کے زیادے بورسلم نشکولے اگر بداس سکیل بھی لیکن جولر سکیل کی ممسد خطا متاوی اللہ والا سکیل کی خطا متا نشتا دیو بستبر ہم چاہتا رجا کے کرنے گئے فلا تظلم نفس شیئا زیادے بنشکولے اس کے او نفس پر نقبن دیو وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اکچر ودا مرد مثقال حبت پانداد دیو دانے مل خردل د شرشم پورے دا شرشم ہوئے پورے ہوئے شرشم مصر کوئی دا مرد پانداد دیو دانے د شرشم اتینا بیام با اغام راور دیساب دپارا وکفا بنا حاسدین اکافی منگا حساب کونو کی وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اکچر ودا مرد مثقال حبت پانداد دیو دانے من خردل شرشم دانینا اتینا بیا منبراستل قدیبانے وکفا بنا حاسبین اکافی منگا حساب کرن کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ ایقینا منگا ورکڑ موسیٰ وہارون تا الفرقان کرائٹیرین فرقان کرائٹیرین
یعنی یو داسې محق چې هغې باندې د روا او ناروا د جایز او د ناجایز د جینون او د فیک د جینون او د فیک پته پېلېږي دې ته روز یو پنی او د اسټورونو کې نارسلو نور باندې داسې لاکي نو ورته دې ته محق وایي څه ورته محق عربي کې ورته فرقان څه ورته فرقان چې دې باندې ته مکسر معلومه یا فیک معلومه اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم پیغمبر نے جمع کتاب ورکھے دا فرقان دے دا کرائیٹیرین دے زمون شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائی ویدا دا اللہ را لے گرے کتاب دا سڑی ہوئی اور دا سپیج ہوئی معلوم ہے چھے دا سڑی ہوئی دا بگرے سپیج ہوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا يَقِينًا مُنْوَرْ کرے دی موسیٰ و حارون پر فرقان کرائیٹیرین یعنی تورات وَزِيَاءً او یورنا وَذِكْرًا او ریمائنڈر متقیان دا پار اچھا خدای نے اس متقیان چھوٹی الذین کسان یخشون ربهم چی یریگی دا پروردگار پلنا بالغیب پتنہائی کی بالغیب مانا پتنہائی کی چکل دی پوشیدی دا نظر دا ہر چانا دا نظر دا ہر حصوں کی نوینی خودے بیام وائلیشن نکی دروغ نوی خیانت نکی غلا نکی زناکاری نکی بچہ سر دھوکہ نہ کئی اگر کہ برسوں کے نہ نوٹ کے ان وینی ان فیل کے دا دھوکہ پر تو پتہ ہے دھوکہ کو اگر پتہ سیدھا چلی گیا ڈسپشن کو کرپشن نہ کئی بولے اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے اصل متقی کا ہے الذین یخشون ربهم آکسان چی یرید پروردگار اللہ بالغیب چکل پوشیدے دا مخلوق دا نظرنا وهم من الصاغت ادوید قیامتنا مشفقونا یریدن کی دی وهذا دا قرآن ذکر مبارک دا قرآن کریم ذکر داؤں یو ریمائنڈر دے مبارک دے کل من تعلق به ہر مسلک مبارک ہے جدے قرآن سر تعلق پیدا کر ندغا تولی کا قرآن سر تعلق مختلف حوالوں سر دے ایمان تعلق نمونگ طولو دے ورسر پی ایمان دے نمونگ برکت والا خلق کی ذکر قرآن بانی ایمان بانی قرآن بانی ایمان مراوڑ دے نمبر 2 د ذکر تعلق نمبر 3 د تلاوت تعلق نمبر 4 د حفظ تعلق نمبر 5 د معنا او د تفسیر تعلق نمبر 5 د شخصی عمل تعلق او نمبر 1 د تنفیذ او د نفاذ تعلق دسه د نفاذ او تعلق لا بلین سشه لا بلین نو صلی اللہ تعالی فرمائی کہ پتم فیل کیوں یہ او دے قرآن سره تعلق پیدا کر تو یقین من تو مبارک سره تو یقین من اللہ نظر کے مبارک سره وہذا دا قرآن ذکر دا ریمائنڈر دے مبارک دے راسو دے قرآن سره تعلق دے انزل اللہ دا قرآن نازل کر دے افانتم لہو منکرون آیا تاسو دے قرآن میں انکاریان یہی دادا سکه موسی دا پښتو کې چاته وای چې دا دومره د برکتونو شی دی تر دین انکار شرم نه درځي الله تعالی وای افانتم لو منکرون د دې دومره بهترین ریمایندر نه چې چا ورسره تعلق پیدا کو ناغله برکت ورته تر دین انکار کوي ولقد آتینا یقینا من ورکلو ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ مچورٹی رشد مانا میچورٹی میچورٹی پویا یقینا من ورکلو ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ داغ رشد او پویا من قبل مخکر دینا یعنی مخکر قرآن دراتونا ابراہیم پا حیث تا پیغمبر تیر شوید علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائی اگر دیر مچور سکے ہو سنگو دیر پوہ سڑے ہو یوا وَلَقَدْ آتَيْنَا یقینا من ورکل ابراہیم تا رشدو دا مچورتی من قبل مخکر پیغمبر آئینا تو ہر پیغمبر چی دا پیغمبر آئینا مخکر دیر پوہان سڑے گی دا پا ذات بانے اور دا پا شخصیت بانے سو گتا نہیں چاہتے ہر یو پیغمبر کی بے ضرب المثلی پا خپل خطہ کی دا کیریکٹر دا سوی چی خلق دا بانے گتا نہیں چاہتے
ځکه چې الله تعالی ټیک کیئر کوي. الله ایسا کوي ټیک کیئر کوي. هی هیز ټو بی دی لیډر اف دی ورلد اور لیډر اف دی هیومن بینګ چې مستقبل کې به د انسانیت قائد وي، د انسانیت لیډر وي. نو الله تعالی ټیک کیئر کوي چې د په ذات باندې صداق پیدا نشي، د په ذات باندې صداق پیدا نشي. او دغه وجه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړهون باندې دعوت ورکو، نو دعوت ورنه کوي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لومبنه خپل سلوخ کلنې ژوند هغه ته وړاندې کړ. فقد وجدت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. تاسو عقل من خلق کی ما تاسو کې سلوخ کاله ژوند تیر کړی دی. زما بچپن تاسو کتلې، زما ټینیجر لایف تاسو کتلې، زما ځواني تاسو کتلې ده، زما قوت تاسو کتلې. سلوخ کاله پورې مسلې ما ټولې مرحله تیرې شي. نو ورته هل وجدتموني صادقا ام كاذبا. دې سلوخ کاله کې زما متعلق تاسو څه فکر او څه تصور جوړل چې دا څنګه کړی. دې ټولو په یو आवाज ورته وې وی وا وجدنا فيك الا صدقا. مونږ بغیر د صدق او امانت نه د ټرست او د رښتینوالي عطا کې بل شي نه لکتلې. مونږ کو تا ته دی وجه الصادق الامین وای سوې ده الصادق الامین وای. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ښا او سمې کلمه دروغ نه دی ویلي. سمو خیال نه کوو څه خبره کوم دا دروغ دی نه. هغه تاسو نه چر کې نشته د دروغ وینا تاسو فطرت کې نشته. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته کزه یو غایبانه خبر درکړ چې تاسو نه یو واقع او زه درکو نو تاسو باغ تصدیق کوئ. ایوې چې دروغ نه وایم چې نه مې تصدیق تا چې دروغ نه وي وې کزه وایم چې دې غره شانه یو دشمن تاسو باندې حمله آور دی. صحیح فنجا النجا د خپل پروټیکشن او د حفاظت فکر وکړي، د خپل پروټیکشن او د حفاظت فکر وکړي. نو تاسو به زما دا خبره اومنه ای یقینا به اومنه. ځکه چې دروغ نه وایي چې ته موږ خبر راکې چې د غره شاده دشمن ته تاسو باندې اٹیک کوي، اٹیک یې شروع کړل او تاسو لا پکار نه یې کوئی ځان بچ کړئ یقینا به منو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو اوس د خبره کوم چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله وایي چې کامیاب شئ. لا اله الا الله وایي چې کامیاب شئ. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دې لکه دا ده اصل یې څه لري دل مسله نو کړه کړه راځي. قولوا لا اله الا الله ما وسمان تفلحوا. لا اله الا الله وایي چې کامیاب شي. بس دا خبره کولو چې ټول مخالف شو او خپل تر ابو لهب هغه په گویا د غټي گزارو کړه چې گزارو وکړو وی تبل لکال هذا جماعتنا. هلاک شي تاسو دې لپاره جمع کړی، هلاک شي تاسو دې لپاره جمع کړی. نو هر یو پیغمبر دا د پیغمبرانو وړاندې الله تعالی دا څه ټیک کیر کړی چې دې رول ماډل دی. ولقد آتینا ابراهیم یقینا ورکړ ابراهیم علیہ السلام ته رشده د مچورټه د پویا من قبل مخکر دینا وکنا بعالمین. امونږ دې باندې علم لرونکي، مونږ ابراهیم باندې پوهو چې دا ډېر پوهان سره دی، مونږ په د باندې علم لرونکي. اذ قال لابيه یا تعاج دوه پلار پلتا وقومي قوم پلتا ما هذه التماثيل ویسری دابتا ما هذه التماثيل دابتا دابتا ما هذه التماثيل جمع د تمثال دسه د تمثال او تمثال سټیچو ته وي څه ته وي سټیچو مجسمه ما هذه التماثيل ویسن جدیدا تماثیل او دا سټیچو بوتان التي آغا انتم لا عاجبون چې تاسو دې ته پر دې دیوټ دي عاجب معنا دیوټ چې تاسو دې ته ځان وقف کړی دی د دې دا څه شي دا څه نو چې تمانه تاسو کې چې خدای څه شي نو زبر ته شروع وکړه د خدای صفات ورته بیانوم دا غلط عظمت ورته بیانوم ابراهیم علیه السلام دې ته تاسو کې دا بتا دي تاسو څه صحیح نو صحیح ته په دې پته نه څه شي صحیح هغه په روایت باندې روان څه باندې روان یو ټریډیشن راغی د نکاح پلانونو زمانه نه او هغه ما خبر وکړه قالو ذو وجدنا آباءنا مونږ دې پلان نکاح پر لحاظ دې بوتانو عابدین عبادت کوونکی. بس نو مونږ ته پته نشته
خو زمون پلارانو بدا شکار کو زمون گنیکانو بدا کار کو دے مجسمو عبادت دیکھو. قال ابراہیم علیہ السلام لقد قلتم یقینا تاسو آباؤکم اپلاران نکاس تاسو فی ضلال مبین پیو دیر اشکار گمراہی کے پراتے تاسو پلاران نکانوں گمراہان و تاسو گمراہان نو سے داغی کہوئے کہ تاسو پخکار گمراہی کی گمراہی بھی غلط ہے. گمراہی سے گمراہی لارے خطا کرے گا نو چلا خطا کے دا بھی غلط ہے ناغی ورطا ہے کہ زمون دا گمراہی بھی نو راست راہی سے شیطا فرشتا تاثر صحاق دا قالو دوی ورطا ہوئے اجیتنا آیا تارا وردمتا بالحق سنشتیا و صحیح خبر ام انت من اللاغبین اکنا صرف منصر مسخرے کے کنا تاثر دے مقابلہ کی سخا خبر اشتا ہے. صحیح بعد اوقات خدا سی بھی چې یو سړی د بل کار ته خطا وایي خو خپل ورسره هم صحیح کار نه صرف بل چا کوئی چې راستا را کار غلط دی. وی بادشاہ وی پکچر صحیح وکړ یو آرټیکل ناغه په سکوئر کې پاریانا چوک کې لګو سمجھالو آریانا چوک کې په کابل کې لګو او دعوت ورکو ورسره ولیکل وی په دې آرټ کې چې کومه کوتاهی ده پروفیسر نہ آگے بانے سر قلم بانے مار کو گئی نو بس تو سب کو چوک کے ردت صحیح نو بس چاول پوگ مار کو چاوی دا پودے پتا جوڑا چاوی استرگا بس مڑا کو لارس تیرا نوا کہ پکچر میں کیا ختم ہے بس تش کا سن چلتے یو استپ کے صحیح نو چگنی دا صحیح ہو سکے دا صحیح ہو سکے نہ وہ وزیر اعظم تو یہ منسٹر صاحب ہوتے ہیں ہاں یہ دې ما ته ډېر نازو په دې خپل فن باندې چې ډېر خار ټیسټ کړ دا خزاړو ځوانو سره نه د دې فیلډ کې ما غلط کړی چې قدم نه کړي ځکه دې په کې ته چا یو ځای د پرېفر چې دا صحیح دی ټول ختم هغه دا انساني مزاج دی دا څه شي انساني مزاج دی روز یو بل آر جوړ کله کوو وی ہوتا د دې نه خطا جوړا خراب جوړا نو خراب جوړا څه خراب جوړو وی اوس ور سره ولیکا چې پدې کې غلط ځای چې غلط ځای نو هغه مارک کوي خو مارک کول سره د هغه کریکشن ولیکي چې دا به څنګه کریکټ کیږي صحیح او کریکشن به بیا د ججانو کمیټه ته وړاندې کیږي نو کاغه غلطي نو متعلقه سره بلا پرې کړو متعلقه سره څه لا پرې کړو نو مړ یو ورځ وړاندو دې ورځ وړاندو میاش تیرو چې چا کلم راوانه خو دې خدای واجب ځان لا پرې کړو صحیح حتی چې موږ وګورئ دا وایي خطا جوړې دا دال جوړېدل پکار دي دا آرټستانو د جج کمیټي کاغه یو چې دا وګورئ خطا جوړ کړي لا تر وړاندې کا صحیح نه دا انسانانو مزاج دی د تصحیح لپاره څوک نه اختیار تغلیب لپاره یو اختیار دی صحیح نو اللہ تعالیٰ ہوئے چقالو دوی ورطوئے اجیتنا بالحق آیا تانو تراتل کردے پس یو حق و رشتیا خبر ام انت من اللاغبی اکتون صرف مسخرے کے قال اوے ورط ابراہیم علیہ السلام مسخرو والا نہیں جو مسخرے نکو قال اوے ابراہیم علیہ السلام بل ربکم بلکہ استاسو اصل رب و مالک رب السماوات والارض اگر رب دا اسمانونو دزمکے دے آغا اللہ فطر اللہ چلا اسمانونو ازمکے پیدا کری دی وانا غلا بالکو ازف دے خبر بالے من الشاہدین دا گواہی ورکون کنے زدہ شہادت ورکون چلٹونو کائنات رب اکیو اللہ دے چچا دا اسمانونو ازمکے پیدا کری دی صحیح اس دا کوئی ہوتا ہوئی اور پسی دے میں خبر ہوتا ایلے ٹریک بنتے وی وقت اللہ زمان قسم میں اللہ بانے لاکیدن اصنامکو چیز استاس ردی بوتانو اردی مجسمو سا تدبیر کو عقیدن نہ مانا تدبیر کو تدبیر کو کس میں کی دیش یو تدبیر دارے چٹوٹے کو نہیں ادین تدبیر ادا کو چیز کمزہ خطا دے اول لکھت کو صحیح ابراہیم علیہ السلام لفظ بتاتے ہوئے صحیح چہرے بھی شاید کی دا سڑے دے دا اللہ دا ربوبیت ذکر کرے اللہ دا ربوبیت ذکر کرے دے بزمون دی بوتانا کیوں دے کریکشن کی سبو کی دا بیا دیر شیخ پاک داری بیا بکا اس خدای تا پکار کولو بانے وقت لگی بیا با ٹک پٹاک را رسی کدر ٹک کرل بیا با ٹک پٹاک را رسی
वतल्लाए कसम पाला लाकी दन्नाज तदबीरकुम असनामकुम दे बुतान उस्तासुदा बाद अंत वल्लो पस आगे कि तासो गए मुद्दिरीना शाकउन की, यानी शाकउन की माना when you will go out I will do something. تاسو کله سټي کې نه اردی ورځ معلومه وا د بنیشنل ایگزیبیشن ته تل د خار نه بهر نو په ورځ به هیڅ خار کې خار به مکمل خالی. ابراهيم عليه السلام به ولر خبر چوټی دا هیڅ بني آرام سره به یو خبر وانه. نو د دې ایگزیبیشن ورځ وا د نمایش سره تاسو نمایش وای د نمایش سره دی وا نو دې ټول لړل بل ځای الله تعالی واقعې ذکر کړی دا سوره الصافات سوره الصافات درویشتم پارا کې آیت نمبر 83 نے والے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ أَيَقِينًا مِنْ شِيَّتِهِ آیت نمبر 83 دریاتیا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ أَيَقِينًا دَدَلِ دَنُو علیہ السلام نو دا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم دا چار ڈالی خلق پیغمبرہ ٹول دی یوی ڈالی خلق بھی پیغمبرہ ٹول دی یو حزب خلق بھی اذ جاء ربو بقلب سلیم زکا چدرات لکڑی پروردگار پلتا فسالم او صحیح لسر الشرک ہز بدات ہز گندشر ابراہیم پسر کی نو اللہ تعالیٰ وی دزر قلب سلیم بدن سلیم مانا چی بیماری پکی نہیں زر سلیم مانا چی ہش گندگی پکی نہیں اذ قال لابیا کانچوئے دپلار پلتا وقومی یقوم پلتا ماذا تعبدون دار سشی عبادت کوئی تاسو افکن آلیتن دروغ خدایان افکن افک مانا فیبریکیشن افک مانا فیبریکیشن دزانہ جوڑ شوی خود ساختہ فاسی کو رسول خود ساختہ افکن آلیتن آیا خود ساختہ خدایان دون اللہ مقابلہ دا اللہ کی تریدون تاسو غواړئ فما ظنکم برب العالمین نسخیات دستاسو رب العالمین متعلق چې دا الله مقابله کې دا خود ساخته دومره خدایان وجود کړي دي رب العالمین متعلق تصور سره فنظر هغه ورته مړه خبرې کړې ده سبا زمونږ ایگزیبیشن دی تبر سره دي تبر سره زی نو دا خلق دا ستارے کیا کرتے ہیں دا دغه خلقو د دې زیات عقیده بستورو باندې و سبانه و ستورو باندې و دا بعضی پروفیسوران صاحبان ناس کی پټپات باندې پاکستان کې دي ٹھیک ہے په افغانستان کې یو کني نجومیان ورته نجومیان باندې بستورو خبرې نو هغه دا خلق راځي او اکثر دا نوجوانان یا غریبانان ورته راځي چې 2 روپۍ ورته نه غوي 2 روپۍ ورته نغت نه غوالي ادا لاس ولوګوري بیا کتاب او یو ورسره مرغۍ نه مرغۍ باندې یو پان عمر واخلي اته لاس ولوګوري انو بس نوجوان سره چې دا واده شکل کې وخت الادا وې چې تا قسمت کې خودري خدي صحیح نا قادر نو اته پچا کوي نا غوي د سره صحیح ويږي صحیح او سمودره تکلیف دا بیروزگاری ہونا بیروزگاری پر صحیح مخت معلومی ہے جڑ مگی نہیں تک تو سن پتہ لگی کہ بھائی تو روزگار نشتا زکه باندې ټینشن دی صحیح او ته بیروزګارای دا روزي بتیر شي او ډیر لوی فراخي در باندې را روانه بیا باندې نو کران باندې ورسره رواني صحیح نو بس څه چې دې کې صحیح نظر پاسي هذا له ورکی دا عربو یو مقوله ده وکذب المنجمون ولو صدقوا نجومیان چې سوی دروغ دی اگر کبا اوقات هغه امتیاز شي هغه خاصه یو پراسه کې خبر روانه او شامراله دا وای ما تا نجومی ویلو صحیح او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي من اتا کاهنا او نجاما او عرافا وصدقوا فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم سو کی سود سے ارتر آگئے کاہن وی ورتا یا سوک راگئے نجومی تا ستوری سوئی
او عرافا لاس والا تھا، لاس کے ادا کر خاصلت دار ډېر لوی دولت. صحیح. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څور ته مستقبل څخه خبر وکړه او دې تصدیق وکړو نو دا سړی کافر شپاغه دین چې په محمد رسول الله نازل دی. ځکه د مستقبل خبره خواله چاته معلومه؟ الله ته معلومه. مستقبل خبر او سفلا خان خدای الحمدلله در سر باندې وختنی ته مالدار هم دی. زمون په وطن کې دا مشهور ده وای دا سر کې چې اصلاح شي د اصلاح وای چې دا وروړي شي دا وروړي وای تاسو یې دا وختلی شي خاړو گنجي global شي دې ته وای وروړي صحیح. نو چې اثر وروړي شي نو مشهور ده وای مالداري دي وای څه کی وای مالداري دي. یو ځلې موږ پوجره کې دا خبره کوي دا سر چې وروړي شي او سره مرګ خدای نه وکیا بوډا غړو دا سر وروړي ډیر بد حالت یو غریب بس پدا صدقات او زکاتونو باندې دا غوړ دا خبره کړه کوي او درو ورکو په دې باندې موږ ځای نو کې مرشو وته ایشو نو ابراهيم عليه السلام ته وې وې موږ سره په ایگزیبیشن ته ځي. نو ابراهيم عليه السلام ډېر په هان سره الله وې دته مچورټي پالکوانای کې ملا هوا دله ماشوم چې مچورو صحیح. نو هر یو سړي ته با اپروچ چې کنه په هغه انداز وکړي چې په کوم شي دا هغه کې درازي چې کوم شي هغه کې درازي وځي یقینا په مستور وا. نو ابراهيم عليه السلام داسې اسمان طرف ته وکړه دې خبر دا اسمان طرف ته وکړه میرے کو بس بانا جوڑا ہے سلا بس نہ جوڑا بھائی بیمار بھائی سلا بس بیمار بھائی نہ جوڑا بھائی صحیح. اس دای کو بدايه کې نه چې دستور معلوم کو خپل کیفیت دستور خپل کیفیت معلوم کو سبب دا انقلاب راتلون کې سبب او د ابراهيم عليه السلام د خبره مقصد داو چې هغه غسړی چې مرګ وخت مخې د پروت تر مرګ کو بس بهانه غواړي مرکبه کسبانی بلد به کو بلد به بلد به کسبانی بلد به او کو بلد به نو بلد به. فنظر نظرة في النجوم ابراهيم عليه السلام یو نظر واټو فقال وتويني سقيم زخم مریضیم نشم زما ځای خو ایکسکیوز ګډ ایکسکیوز صحیح. څنګه اوس مراد دا شی دی چې سړی ته باندې بچا ته خو نه معلومیږي. اوس که فلا خان سره نیسه او دې په درو واینا کله کوز دا ویلې چې بل سبق چې معنا خطا شو سبق نه خطا شو سر باندې بدردو صحیح. نو موږ به کومه په معنا ده چې کوی چې فلا خان سرشتیا وایي دا درو وایي نه خو دې راغی وی بس زما دا خیال چې تبل کده ساکرامنټو دا نو سبق نه خطا شو ان سره رحمت ته ټلیفون کو د ټلیفون نشو ان سره رحمت ته ټلیفون کو او دا هغه ورځ چې په صاحب نه دی تل بیا کړه لار کړه ورته ځین کې راغلی سبق ویل شي صحیح. نو دا پته خو ورته چې اگر چې کوتاهی نه ده سبق خو مشه وي سبق سره مشه نو د لیم دا خبره باندې دا پتون زرو ورسوا ته شیخ دغه درس ورکړه چې کله خدای کې نو بس نیک چې نو درڅاو. فنظر نظرة في النجوم د نظر واټو ستورو کې فقال اني سقيم مریض فتولوا عنه اعيد الدنا مدبرين شاكرون کی روان شاكرون کی معنی ان روان شو. فراغ الى ابراهيم عليه السلام راغ معنی جاء او ذهب راغ په عربي کې راتلو ته وایي تلو ته وایي. زمون شیخ سے بوئے دا اللہ تعالیٰ قرآن کی پختوئے لے دخوا یہ فراغن بس راغے فراغن بس راغے فراغ الى عالم راغے الى عالم خدایان دویتا فقال نوزدائی بدی خدایان مختلوگی تالون ایشو the sweet dishes جیسا شیخ the sweet dishes نو چی درجے میں ایگزیبیشنوں کو نمازیگر چی براتل نو نیک بطل خلو مندرو تا چلتا بطل ناکم سیدونا چو ویدا قبول شوی روزے دا دې خدای مې څه کړی دروازه قبول کړی دي نو په سړي باندې په خوراک شروع وکړه. نو زادوی تعاون سویش پراتو ابراهيم عليه السلام چې راغی ابو طالب ته تاسو یې خوراینا ولې تاسو نو تاسو کام والی فراغ الى فقال وقال الا تاكلون تاسو خوراینا ما لكم لا تنطقون تاسو خبرې ولې کوي
مالا کوم لا تاسو خبرې ورته کوي نو اوس دا خبره چې د ابراهيم عليه السلام ورته چې زنزم زه بیمار یم تاسو صحیح واپس پر سبا وتعالى قسم په خدای تاکیدن چې زبر تدبیر کو مسنا کو هغه بوتان استاد ہوتا آیت نمبر 57 بعد ان تولوا مدبرین پس دے چې تاسو ګرځئ شاګرون کی پیدا لکه خبر کمره پیدا لکه فجعلهم جزازا ابراہیم علیہ السلام دوی مات کړو دا بیان ولا څه مات کړو نه مات نه کړو مات کړو ځان سره یو سټیج هیمر راوړ څوک ورته مار توړوي موږ ورته پلک وایو تبر کو جدا شي دی تبر باندې لړګي ویلې شي سلیج هیمر کې نه باندې اوس په خپل او سټک وړو کې خپل غټ کی پر ګور ته پاس راځي سټک خدا څخه لګاسي نه خپل کوي سلیج هیمر ورته ها فجعلهم جزازا ابراہیم علیہ السلام دوی مات الا کبیرا لهم مگر هغه غټ بوتنا هغه صحیح کړل لعلهم شاید کی دوی اله دې لوی بوتا يرجعون رجوع کی چې اوس دوی راشي ادا کیفیت وګوري ابراہیم علیہ السلام let them ask this big God چې د لوی خدای نه تاسو کې چې ته ویل د دفتر کې دا ټول چا وایي تو کو باس بگ باس نو د بگ باس په وړاندې باندې دفتر کې څوک انټرپشن کی ایکشن مسو اخلي باس اخلي ذکر هغه سبارډینیټ سره ځاتې شوی ابراہیم علیہ السلام بھی let them ask the big boss فجعلهم جزازا دای ټول امات الا کبیر لهم مگر هغه مشر او غټنا لعلهم دې د پاره چې دوی د رجوع کی اوس دوی راځي مشران داچا خدای په ټوټک څه په پاتې قالو دوی من فعل هذا چا دا کار کړي به آلیتنا خدایان زمون سره انه لمن الظالمین یقینا د ظالمانو څخه دي قالوا سکسان وی سمعنا فتن من باورید یوزوان یو وخت مسلسل هغه سره بل یاو قالوا سمعنا فتن من اورید یوزوان یذکرهم چې د دوی به ډیر ذکر کو چې ودا څه شي دي د بوتان چې ودا څه شي دي څه کوي دا کومه بیماری دوا دي صحیح یمونږ د غزوان اوریدل چې دا څه کړ به قالوا سمعنا فتن نو کله صحیح خلاف خبره جمع کیږي چې کله اکشن وشي نو هغه کیپچر کوي چې انټروګیټ ځکه هغه بل کېاو قالوا سمعنا فتن ومنغا اوریدل اوزوان یقال له ابراهيم چې ویل شي هغه ابراهيم قال نو حکمرانان وي چاوي حکمرانان وي فاتو بی علی آیون الناس ویراول ابراہیم علیہ السلام علی آیون الناس روان دے سترگو دا خلقو تا چرتے راولے دا خلقو سترگو تا روان دے راولے صحیح bring him to justice لکہ منچ ترم استعمالو لعلهم یشهدون دے دا پارا چنا خلق گواہی پیو کی سخو بچرتا گواہ کو پیدا کیوں کلا پیٹ گواہانی کلا دے نسوسی پیٹ گواہی غیر ارد گواہی لحاظی بھی صحیح اگر جائی سے خبریں مبرے بلاوئی it means that he has done it and he knows that قالوا أأنت فعلت اور چرائے اس کے ابراہیم علیہ السلام ندیت لپوس کو وی أأنت فعلت آیا تا داکار کردے ہاں داکار بی آلیتنا خدایان زمون سریا ابراہیم او ابراہیم قال ابراہیم علیہ السلام ہوئے بل فعل تو گردے باندے وقف نشانی دا سبی یعنی اصحاب دے قال او ابراہیم علیہ السلام بل فعل کون کی کڑے دے دا بل فعل مانا سنا a doer has done it چا کڑے ذکر ابراہیم علیہ السلام درو کو نشوئے دے یہ بل فعل کولو والا کڑے دے چا کڑے دے
کولو والا کړی. قال ابراهيم عليه السلام بل فعل کولو والا کړی کولو والا او مانس تاسو کوي کبیرهما دا بگ باس دا ولار دے فاسألو تپوسو کئی دوئی نا امکانو ینتقون کدوئی خبر کوئیسی اس طور خبر دی خود چاہ لاس ماتے دے چاہ پوزا ماتا دا صحیح چاہ سر زخمی دے دے چاہ پلگا ماتا شوئے دا نوزمور کو دیو خود ومین تپوستے ہو کئی نا دیتا ہوئی الزامی جواب سنگے جواب الزامی کہ سڑے دا سسٹک کی چاہر بے خبر میں جوڑی ابراہیم علیہ السلام ته کبیر او هاذا بگ باس په ټیک ټاک ولاړ صحیح ادانور بلکو نه دي خلاصه مات کړي چا پوزه مات کړي چا وښ لیدل ځکه مو چاله یو ځای وو چاله بل ځای وو صحیح کبیر او هاذا وی غټدان ولاد فسنون تاسو کوي دوینا انکانو ينتقون کله خبره کول شي کله خبره کول شي فرجعوا الى انفسهم د دې دوه معنی دي ما تاسو وګورئ فرجعوا الى ابراهيم کی خبر وکړه فرجعوا الى انفسهم د یو بل تاسو وکړه سوچته چې خبرې جواب ورکړي دوی څونه وی یو بل تاسو وکړه څنګه خبره ته جواب ونه فرجعوا الى انفسهم د یو بل وکړه یو معنا اغه معنا فرجعوا الى انفسهم دوی ځان ته وکړه څه وکړه ځان ته وکړه ځان ته قتل معنا ملامت ځان ته کتو ملامت سرګي کیږي فرجعوا الى انفسهم دوی رجوع کړه ځان پر کاین ځان ته وکړل فقالوا زبان حال سره وی سره زبان حال سره وی زبان قال سره نه وجبه نه وی حالت دا خبر ښکارا کوله په اشاره نه بس دوی هغه ناس ته د دې خبرې دلیلو چې دا شی اډمټ کړي فقالوا دوی انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان چې دا څه خدایانو عبادت کوي چې خبره نشي کوله پر ځان ډیفنس په پرې د پر رپورټ هم نشي ډک کوله صحیح کمپلینټ هم نشي کوله صحیح ثم نكسوا على رؤوسه اب یا راو چت پر سرونه خپل دا څنګه او دا به معنا ځکه صحیح ده چې فرجعوا الى انفسهم ما ته وګورئ بیا کیفیت باندې پوښي فرجعوا الى انفسهم دوی ځان ته وکړل یعنی سرونه ټیټ کړل ځان ته وکړل معنا یعنی سرونه ټیټ کړل ملامت شو چې یقینا موږ ظالمان یو صحیح ثم نكسوا على رؤوسهم بیا سرونه وکړل ثم نكسوا على رؤوسهم بیا سرونه راوچکل ابراهيم ته سووي لقد علمت ويتا تخفتنا ما هؤلاء ينتقون چې دا بوتان خبرې نشي کوله تا ته کوئی پتہ چې خبرې نشي کوله ټول چاړګان قال ابراهيم عليه السلام افتعبدون آیا تاسو بیا عبادت کوئ من دون الله د الله مقابله کې ما دعا بوتانو لا ينفعكم شيئا چې تاسو فائدہ نشي درکوله سلګه ورنه ولا يضركم نتكلف درکولشي افل لكم برب البشر دم تباکا ابراهيم عليه السلام کو جلالی سره غصه ولا افل لكم تباشي نه خیر درکولشي نه تکلیف د فکولشي دا کوم مرض دوايي دا افل لكم تباهي د تاسپارا ولما تعبدون من دون الله ادعى ربطان لپارا چې تاسو عبادت کوئ په مقابله د الله کې افلا تعقلون آیا عقل نه استعمال وای چې دا څه شی به تاسو څه فائدہ بدل کې د قیامت پر دنیا کې د خیر شي درکولې تاسو د قیامت په تمنا شي تاسو په تمنا شي د قیامت په تمنا د دنیا کې نه تعالی نه پټ درکول شي نه د ضرر درکول شي قالو دوی حرقو اوس حکمرانانو هغه بس آرډر جاری کړ قالو حکمرانانو حرقو اوس ودوی ابراهیم په اور کې وانصروا آلیتکم امداد کوي خدایانو خپل سره خدای دې د پاره چې بنده سره امداد کوي خدای سره امداد کوي وانصروا آلیتکم امداد کوي خدایانو خپل سره ان کنتم فاعلین کتا سو قبول کې دې کار ابراهیم علیه السلام کې یو اور جوړ او دومره لوی اورو چې په اتیا د شرعي ګرځي د شرعي ګرځي 18 انچز په اتیا ګرځي
ریډیس کې څوک هغه تپش ترا نږدې کېدی نشو. نو دا دومره غټ کور چې جوړ کو یو دې په ورغوزو په څنګه یو کې څنګه ورغوزو نو یو په هان سړي په کې وې سټرنګ ولا ته نو ټال وای تاسو ټال وای وی ټال ولا جوړ کې یو وګر نو هغه ته یو ټیل ورکو وی څنګه دا ټال دا یعنی دا ټیل وای نو پړې وکړ دې په زیاته ورغوزي. قالوا ايدو حرقوا سوزويده وانصروا عليتكم او امدادو کے معبودان کولو کچریتا سکول کیے تدیکار کولنا منگوے یا نارو اوہورا کونی بردن شیخ وسلاما او پیسفل. یخشا خفریدے نکی یخشا خفریدے نکی 72 شاہ 72 فرمائی قلنا منگوے اوہورا کونی بردن یخشا وسلاما او پیسفل یخشا. علی ابراہیم پہ ابراہیم بانے وارادو بھی کید او دیرادہ کروا ابراہیم علیہ السلام تا حلاک بولو فجعلنا نمونگر دلیو دوی الاخسرین ددکلوز. اللہ تعالیٰ ویدے دی ابراہیم دا حلاکت ارادہ کروا خمونگ دی بگ لوزر کو گردول اور دغه باندې د ابراهيم عليه السلام دین بعد د رحلت کو اور آگے الضفه الغربيه ویسٹ بینک تھا کوم ده د فلسطین ویسٹ بینک کا د ابراهيم عليه السلام خپل خار اروي ورتا یو ار یا اروي ورتا یو ار اور عراق بابل د کاونټي بابل مشهور ځای دی بابل کاونټي دا او اور دا ورکوټه کړه د ابراهيم عليه السلام ورکوټه کړه انو اور وی ورتا انو ما ورغلو ته وې مې دینه پته لري د ابراهيم عليه السلام پښتون ښه انو ما ځکه پورا پښتونو چې هغه کړی ته اور وې ځل د اور کې جوړ دا هم کړی قل لا یا نار کونی وې مونږ اورا کونی شتو بردن یک و سلاما او پیسفل غلا ابراہیم پہ ابراہیم بانے وارادو بھی کیدن او بھیرادو کرتتا کیدن دہلا کورو فجعلنا نمونگو گردردوی الاخسرین ددکلوزر ونجینا انجعات مرکتلا ولوتا او لوتلا لوت علیہ السلام دورارو ابراہیم علیہ السلام مشرور حاران دا لوت تاغذ لیو لوط علیہ السلام دا حرام دیا. ونجینا ومنگ نجات والکذلا ولوطا او لوطا الى الارض التي اغزمکتا بارکنا فیها چه برکتنا چوڑے منگا غزماکی نوی توی بلاد الشام سوئی ورطا بلاد الشام نو بلاد الشام دا موجودہ سیریا ندا بلکہ بلاد الشام لبنان دے داولی موجودہ لبنان موجودہ اسرائیل موجودہ فلسطین اطاعت کی طرف سے مذمکہ دا سارا سینا طول سیریا a big part of Iraq یولو ایسا دا Iraq and a big part of Saudi Arabia صحیح شو چی پولیٹیکل یا ہسٹوریکل ٹرمینالوجی کو تو گریٹر اسرائیل گریٹر اسرائیل الکبرى یا اسرائیل العظمى صحیح او ہولی لینڈ ہوتا صحیح ہوتا ہولی لینڈ. ونجینا ولوطا نجات والکمنزلا ولوط علیہ السلام لا الى الارض التي آغزمکتا بارکنا فیا چه برکاتنا جوڑے منگا غزما کے للعالمین دا مخلوقات دا پارا دو قسم برکتنو کتے یو دا علاقہ آباد دے رہا ہے دا علاقہ دا آباد دے رہا زرعی اعتبار سرا لبنان ایر زرعی ملک دے جارڈن دا دیر زرعی ملک دے فلسطین اتارٹی آلے و تکلیر دا آلہ پائی کی آلے و تکلیر دا آلہ سوائے دا سارا سینانا دا سمرہ بولی لین چلے نو دا زرعی اعتبار سرا دیر گرین علاقہ دا دیر رچ علاقہ دا نو یو پکی مادی اعتبار سرا اللہ برکتنا چولیو اور روحانی اعتبار سرا اللہ پکی دا برکتنا چولیو چید ابراہیمی نسل سوار و زر پیغمبران اللہ پا دا سکتا کنائی گری 14,000 پرافٹس
from the offspring of Ibrahim alayhi salatu wasalam, they were sent in the same area. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wasalam ala Rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allah Akbar, Alhamdulillah, wa zakirna al-Quran wa nasina wa alimna min ma jahilna wa salatu wa ala nahar. Fallahu khair hafiz wa rahmah.